بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز سره زم تاسو خوګرور الیاس سهارا. ملګرو دا وخت مونږه تاسو سره د شوی میده خړنه د زیارت ګل ور د کور نه نیخ پنیغه زیارت ګل ور کم چې د نن 2 کال مخکې پاک رسیدل دا غنه ته بچیان پاتې شوی دی چې 15 ریانی او 3 ځامن د ګټي وټي سوک نشتا. دا غوی د ژوند څومره د سختو سره دی دغه په بچیانو باندې د زیارت ګل ور د مرګ نه بعد دغه چې کوم بچیان دی په غوی باندې ستېریږي په ژوند کې څونه سخت دي او ژوند څومره د تکلیفاتو سره دی زمونږ په دې خور ستېریږي د دې بچیانو څونه ضرورت دي دا پوره کیږي که نه پوره کیږي زمونږ سره زمونږ د خور ناس سره د دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو. پروګرام د یتیم آواز نن نه رسېدلی دی شوي ته زمونږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم سلام. خورئ دا راته ووایه چې زیارت ګل ور څونه وخت کېږي په حق رسېدلی دی څه بیماري وه او څونه وخت شو چې په حق رسېدلی دی څو بچیان دي او د کور دا ژوند څنګه تېرېږي؟ دغه 2 کاله وشو خو دغه د وینې بیماري وه کینسر یې و نو هغه به وینه سېزله نو په هغې باندې 3 میاشتې هغې بیماري وکړله او د هغې نه پس هغه وفات شلو او په ډېر ښه سخت یو ښه تکلیفونه تېرېږي لکه ماشومانان دي جامه پیزار هر یو شی لګي نو موږ له خدا لیوره مالوان دی هغه ورله هم ښه دغه کوي خو دغه چې هغه ته هم کوړمه ناسته ده بچي دي ماشومانان دي نو دا هر یو شي هغو ته وینا نه شو کولی غریب دی عجز دی او واړه دي ټول ماشومانان دي هر یو شی لګي د ډاکټرانو په مخه ناجوړی هر یو شی لګي نو موږ تاسو ته نور څه وویل که تاسو زموږ سره ډېر لاس او دغه وکړو نو د الله پاک سره به هم ښایي ټول ماشومانان دي دوی به درته دوا کوي او تاسو ته به لکه دوی به عمر له کوټې ښه شي سم به شي. خورئ زیارت ګل ور چې کله جم دی نو د دې ماشومانانو خو به کپړې پیزار هر څه به یې برابر اوس ټیک ته چې ستاسو لیور ستاسو سره کوي خو د هغه خپل هم نه بچي دي نو اوس خو د دوی دا کم حالات چې زوی نیم دا ډېر نیمګړي دي دا ماشومانان داسې په اختر کې د سکول پیزار کپړه وغیره په دې پسې جاړي نه غواړي نه او چې تاسې کله غواړي نو بیا ورسره څه کوي او په څه یې قلارې نو اختر شي نو خامخا پیزار او جامې ولې نه غواړي خو څه ول هغه دغه وکړي او څه ول موږ دغه وکړو چې غریبانان کله زاړه او کله نوي خو لکه د هغو هغه اختر او هغه دغه تېر شي او لکه سخت او تکلیفونه به ولې نه ډېر پې تېر شو او لکه تېرېږي به پې هم نو خامخا تېرېږي انسانان دي چې ژوندي چې سخت یې پې تېرېږي واړه دي نو څه به نور به راته څه ووایو دغه ماشومانان دي الله پاک تعالی ښکاره دی یوه ورځ نه ده 2 نه ده عمر دی لکه زموږ عمر شو اوسو او غریبانان ښه هم جاړي په هر یو شي پسې خفه شي اریانې که نه خفه کېږي وړو ته ولې نه خفه کېږي وخت یې راشي پکې یو ماشوم یو شان جامه پیزار واچوي بل ماشوم بل شان نه دا غوسه نه یو هم جاړي نو او خفه شي. خورئ تاسو خو وایې که نه دا یو ماشوم د زیارت ګل ور د مرګ نه بعد پیدا شوی دی دا نور هم ټول واړه دی ټیک ته کم لیور چې ستاسو نه بیل دی لکه راشن وغیره خو تاسو له راوړي خو د دې ماشومانو چې کم زه د دې کپړو دا حالات ګورم د دوی کم د پیزارو دا دی نو لکه دا خو بیا هم یخني ده د دوی د جورابې نشته د دوی بنینونه سویټرې نشته همدا غواړي نه چې کله غواړي دوی به خامخا جاړي نو بیا ورسره څه کوي او په څه یې قلارې څه قلاره خو په دغه نرو جامو غریبانان کړي چې څه به وکړي او دغه جینکۍ دي چې خواران د خرچې د لاسه سکولونو ته نه دي کېنولي او دا لکان دي چې غریبانان کله وچه کله لمده چې سکولونو ته روان شي ځي سې نه چې خفه هم شي موږ په سکول کې پلانکی سړی داخلي زموږ دا نشته نو هم څه وکړم زه خو ځانه ښځه مزدوري نشم کولی سوال نشم کولی خوښ یې مګرې دلته کې څوک په کلي کې خلک له خیر زکات ورکړي نو موږ په غیره کې دغه شان ناست وي بس د خدای ستړی شته نور نشته دی نور به راته موږ څه فریاد وکړو جامه پیزار امتثال یې کله جي او کله نه او ټولې جینکۍ دي په سر څوک یې بار هم نه شي ایستی سرتوري خپیال وي او جامې شلېدلې نو هم څوک یې څه نه شي ایستلی او هلکان دي چې هلکان خواران هم شته نه دغه کله پردی اغوستې او کله شلېدلې او کله روغې خو اغوندي او دغه تر غریب چې دی دغه هم عجز ته نه شو نور دغه کولی ولې چې ډېر زموږ ډېر زیات درانه وي وړه زموږ ډېر لحاظونه وي وړه هغه غریب هم څه نه شي کولی خو بس د خدای پاک درګاه ته ناست دي نو که تاسو څه وکړه خدای څه به هم ښایي که نه زموږ دا بچي به داسې ناست دي نو خورئ ستا خو دا 15 لوریانې دي که نه دا یوه خو وړه ده خو دا 4 د سکول دي نو دوی سکول ته ولې نه ځي
دوی سکول ته د غریبۍ هم نه ځي، نو په سکول کې خامخا ښه جامې غواړي، پیزار غواړي، د ژمي د اوړي پیزار جامه هر یو شی غواړي. زمونږ وس نه کېږي، مونږ بې وسې څنګه به وله دغه کړو. که سکول ته یې کښېنو نو سرتور خو یې نه شو لېږلی، خپل به خو نه شو لېږلی، غریبوالی هم دی. نو زمونږ خو نه شو داسې دغه کولی. لوی او سکول ته هم ښه پوره لار ده، خپل به نه شي تللی، ماشومانان دي جاړي او ځي نه وایي مونږ سکول ته څنګه لاړ شو. خورۍ د زیارت ګل لور ده، مرګ نه بعد خو تاسو وایه 3-4 اخترې لاړې، نو داسې اخترې راغلي د دې ماشومانو ټولو کپړې پیزار برابرېږي که نه؟ د اختر یې څه خوند دی، د خواره د اختر چې راشي اختر نه جامې نه پیزارې، کله یو کله نه. د قشن غریبانان اختر ورځې په دوی باندې تېره شي، ولې پیزار نه وي، د وړوکې جامې نه وي، نور څه دغه نه وي، د خواران باندې ورځ ده چې تېره شي، مازدیګر شي، او ډېرې ډېرې سختې پې هم تېرې شولې، تکلیفونه پې تېر شو، ژړاګانې پې تېرې شوې، جنکۍ خو پلار یې نشته دی. اوس نور بله ته څه ووایو، خو دغه وخت دی په موږ باندې خدای پاک تېر کړو نه. زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم، او زه د دې خاورې بچی یما یتیم. کلثوم بچی ولې جاړي؟ بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم، بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم. زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم، بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم، بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم. ښه د دې کور چې کم مشر دی، کم چې ذمواري ده د دې کور ټوله په سر باندې، ابراهیم بچی هم زموږ سره ناست دی، په نهم کې سبق وایي. دلته به یې څه د ګیټونو میټونو کار کوو، هغه هم په دې لاره کې 2-3 ځله په دې غرمه کې کسانو راونیو، وهل ټکول یې ورسره موکړه وي چې په دې لاره نور مه راځه. زمونږ په معاشره کې خاص هم د یتیم بچي دپاره ځګۍ نشته، دغه دپاره تعلیم نشته، دغه حق نشته، دغه حق نه څوک پېژني چې ورته ورکړي. که پخپله هم هغه د سکول نه بعد د مورې دا وینا ده چې سړه روټۍ به یې په لاس کې د ځان سره واخېسته او دوکان ته به روان شو، نو هغه هم په دې لاره کې 2-3 ځله چا ظالمانو ووهو چې په دې لاره بیا مه راځه. ابراهیم بچي نه هم تپوسونه کوه، ابراهیمه دا راته ووایه چې کار دې څونه زده کړی او دا رونه دې دي، ستاسو خو والد صاحب شته نه، ته د دې کور مشر یې، نو دوی څه جامې پیزار ستا نه څه غواړي نه، او ستا خو هم پخپله ته په نهم کې سکول وې، ته خو پخپله هم د دې شیانو ضرورت دی تا ته، نو دا ماشومان څنګه قلارې او څه ورسره کوي؟ څوک دغه شی خره نه کار مار هم نشته، دغه دوکان زه په هغې لږې پیسې نور په دې باندې کور خشم نه ده. کار دې ولې پرېښود او په لاره باندې به ته چا څه وایي؟ بس وی به یې لاره مه راځه، بس پته نه لګي وی لار وایي مه راځه، نور کارونه مارونه به نه ځي. وهلې وې؟ او جوان څو کسان؟ 3 کسان پېژندې؟ نه دي پېژنته خو مې نه. خپله دې داسې بهر ګرځې نو ښه پیزار ښه کپړې دغه ته دې زړه کېږي؟ او چې هر څه ته مې زړه کېږي، خو کم دی نو څه وکړو، څه شتي دی نه نو چې وارو شي. سکول ته خو هم پکار ده چې ماشومانان ځي، ستا ملګري به راځي چې هر څه راوړي، ستا له هم پکار ده جب خرچه ښه پیزار ښه کپړې دغه، نو هغه پوره کېږي که نه؟ همیشه خو نه پوره کېږي، هېڅ هم نه پوره کېږي، نو چې نو څه به پوره شي. او دا ماشومان چې راته څه ووایي دغه غم هم ژړایي، نور څه نشته. دوی څه وایي څه غواړي او بیا ورسره څه کوي؟ څه ورته وکړو چې څه دغه نه وي نو دغه شان ناستې ژاړي. کله مور مې شي ناروغه، وړه خور مې شي ناروغه، طبیبانو وس مې نه وي، وایم څنګه به شي روغه. خدایه خیر راته راپېښ کړې، خدایه خیر راته راپېښ کړې، خدایه خیر. سکول نه بعد کار له ځې څه کار له ځې او څونه څه پیسې دل درکوي؟ سکول نه پس کار اوس نه زه اوس دغه کوم کار مار نشته. د دې ماشومانانو جامې پیزار دا خو مور دې وي چې د سکول خرچې د لاسه د پیسو د لاسه دوی سکول ته نه ځي، دا کم حالات چې زه د دې وینم د دې د کمې څادرې دي کمې کپړې دي، نو د دې حالات خو ډېر زیات بد دی. نو څنګه دا ژوند څنګه تېرېږي؟ هر څه برابرېږي چای روټۍ وغیره؟ هېڅ هم نه برابرېږي، هېڅ نه برابرېږي. بچې ته مدرسې ته ځې؟ څومره سپاره وي؟ 12 سنه. او سکول ته نه ځې که نه؟
سکول ته جامه پیزار د لاسه نه ځو. که ملګري چې د مدرسې ته ښه پیزار ښه کپړې ښه دغه راوړي نو داسې تا ته څه کمی محسوسېږي چې په کار چې زما هم داسې وي؟ دغه چې څوک ښه پیزار راوړي خو ښه جامې راوړي موږ ته خفه کېږو. او مدرسه کې څومره سپاره یې بچې؟ ځې مدرسې ته ته څومره سپاره؟ اوله وې. بل ځل چې موږ راځو بچې ته له څه راوړو بیا؟ مال جامې راوړی او بوټان مې نشته. بوټان دې نشته؟ نه. او ستا له مدرسې له څه راوړو بچې؟ جامې او بوټان. څومره سپاره؟ دویمه. چې درېیمه بچې په څوم کې سبق؟ پنځم کې. او کم سکول له نږدې دی که لرې دی؟ لرې دی. په څه کې ځای راځي؟ پیاده. او د سکول چې کم کپړې پیزار وغیره څه برابر دي؟ نه. څه درته اوس کمی دی؟ د جامو د بوټانو د هر څه کمی مونږ ته دی. بوټان دې اوس نشته؟ نه. په څه کې سکول ته ځي؟ په دې سپلو کې ځو راځو. په دې سپلو کې ځای بچې دا خو ځانه خرابې دي شلېدلې. د قریصه او دغه نور دغه هم نشته په دغه کې ځو راځو. د سکول کپړې دې صحیح دي؟ نه دي خرابې دي. سکول ته چې ځای پیسې وړې د ځان سره؟ نه جي. نور ملګري خو به راوړي که نه؟ راوړي. څه درته وایي هغوی ته خفه کېږې؟ او خورې دا زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې هغه د یتیمانانو آواز دی. د دنیا په ګوټ ګوټ کې هغې کې مسافر دي او هغه خلک د خپلو بچو د رزق نه ټول عمر یو نوڼی راشي کول او اخلاص لی رالېږلي د استاسو غونته کې او چې کونډو خویندو له یې رسوي یتیمانانو بچیو له ورسوي هغه ځای له یې ورسوي چې کوم ځای کې د یتیم درد زیات وي. د هغې د طرف نه دا یو 15,000 روپۍ تاسو له درکوم او کوم خلکو چې رالېږلي هغوی ته هم څه وینا ده؟ الله دې خوشحاله کړي خدای پاک دې ورته هغوی د بل طرفه ورکړي. زموږ سره لاس وکړو زموږ د بچو سره ډېر دغه وکړو محنت وکړو الله پاک دې ورته بل طرفه ورکړي. موږ به ته نور څه ووایو خو دې ماشومانان له پې جامه پیزار کړو رزق به له پې واخلو دوی نه دي چې دوی به راته جاړي کواړي نه دوی به د فریاد نه کوي. دوی سر چې سکول ته روان شي دغه ته روان شي دغه شان په ژړا باندې دا لکان روان وي د سکوله پورې دوی هم جاړي چې خپې م یخېږي سرتور روانې زموږ سهل دی موږ نه وایو سبقونه خو هم خیر دی تاسو سبقونه وایي خپل محنت وکئ د څوم پورې تللی شوي لاړ به شئ که نه شئ په کور کې خو به ناست یئ که نه. په دې کې زموږ مسافر رونه دي څه په جیلونو کې څه په مختلف مشکلاتو کې دي هغې خلکو ته پکې ډېره ډېره دعاګانې یاد کړي. خدای پاک دې د جیلونو نه بهر کړي خدای پاک دې ثواب وکړي خدای پاک دې خوشحاله کړي خدای دې ول د بل طرفه ورکړي خدای دې د اخره د دنیا خوشحالي ورکړي خدای پاک دې ډېر ډېر خوشحاله کړي. موږ به ورته نور څه ووایو؟ ښه ملګرو تاسو ولیده څنګه چې موږ په شوه کې د زیارت ګل ور په کور کې یو دا وخت کې زیارت ګل ور 3 بچیانې دي 15 لوریانې دي ټوټل په دې کور کې 8 ماشومانان دي د دوی سره په دې ګاونډ کې یو تره دی او هغه داسې یو غیرتي انسان دی چې د هغه یو ټیکټر و هغه هم د خپل لور د بیمارۍ دپاره خرڅ کړی خو خپل هم 9 بچي دي د دوی سره خپل بھرپور محنت کوي خو په یو کور چرته هم بل نه آبادېږي. که چېرې د دې محلې خلک او د داسې د دې کلي ولس زموږ چې کم ستر مشران دي هغوی په دې خلکو باندې نظر وکړي نو راتلونکی وخت چې ډېر زر به زموږ دا معاشره بدله شي بدلاو به راشي. صرف هغه یو تره د دې ذمهوار نه دی چې هغه به 9 بچي خپل او 8 ماشومانان به دا د هغه په ذمهوارۍ وي. که چېرې موږ داسې سوچ وکړو زموږ د کور کلي زموږ د معاشرې زموږ مشران زموږ چې کم الله تعالی ورله پیسې ورکړي دي مال دولت یې ول ورکړی دی هغوی که خپل خیرات زکات په خپله صحیح طریقې باندې تقسیم کړي نو امید لرم چې د داسې کورونو د داسې خویندو د داسې میندو د اوښکې به ډېرې زر وچې شي دا کورونه به ډېر زیات ډېر زر به انشاءالله چې دا
غریبانان کم یتیمانان چې د سختو سر دي د هغوی دا ژوند به ډېر زر په راحته شي. صرف او صرف مسافر نه دی چې ټول عمر به مسافر، هغه هسې هم په غم کې ډوب دی، د مسافرۍ ژوند دی، د خپل کور نه لرې دی، د خپل بچي نه لرې دی، د هغه ژوند هسې هم ډېر په سخته دی. او چې کله ورته موږ د یتیم دپاره اواز کړی دی نو بیا یې هم په ځان سخته نور هم سیوا کړې ده. وایي د خپل بچی راته ودرېږي، د داسې یتیم سره ودرېدلی دی. کم احساس چې زمونږ د مسافر رور سره دی چې هغه احساس مونږ او تاسو هم وساتو، د داسې یتیمانانو سره ودرېږو، د داسې کونډو خویندو سره ودرېږو. تاسو دا لیدی شئ چې 2 خبرې ما کړي نه وې او د پلار ذکر د راتلو سره د اوښکو یو سیلاب او د دې بچو چې په دوی په مخ باندې بهېدو. ولې چې د پلار کمی دی خلکو ته محسوسېږي چې د پلار په ژوند کې څونه راحتونه او څونه خوشحالۍ وي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو والدین جمدي لري، زموږ او ستاسو د دعاګانو دپاره که د چا هغه پاک رسېدلي الله تعالی دې وله په جنت کې بهترین مقام ورکړي. او ملګرو کله چې موږ خپل سوچ بدل کو، د سوچ بدلون او سوچ قیمتي دی، انسان ډېر زیات قیمتي دی. کله چې موږ د خپل ځان نه راووتو د داسې بچي حق موږ وپېژندو، داسې بچي له موږ په خپل زړه کې ځای ورکو، د خپل رزق نه مې سره یوه نوڼۍ شریکه کړه، نو هغه الله تعالی ما او تا ته په څو چنده واپس راګرځئ. الله دې وکړي چې زمونږ د ماتې ګوډې جملې د اخلاص په پرده باندې زمونږ هغې مشرانو ته، زمونږ هغې رونو ته، هغې مسافرو ته ورسي. او یو ځل بیا دوی د اخلاص چې کوم د یتیم پروګرام چلیږي د دې یتیمانانو سره هم خپلې خوشحالۍ شریکې کړي. امید لرم چې په دې کور باندې به هم راتلونکي ډېرې زر ستاسو د برکته او ستاسو د اخلاص د برکته به ډېرې خوشحالۍ راځي. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېر برکت، ډېر راحت او ډېرې خوشحالۍ وګرځوي چې تاسو داسې کورونو له خوشحالۍ ورکوئ. او زه خپل ستر مشران زموږ چې څومره لیدونکي دي، څومره هم کتونکي دي، هغې ټولو ته هم وایم یوازې اخلاص نه دی، په خپل چم ګاونډ کې، په خپل چاپېرچل کې هم په داسې بچو باندې نظر وساتئ. کوم ژوند چې د سختو سره دی، کم چې د یو وخت شته د بل وخت نشته، د کم چې جامه نشته، د کم چې پیزار نشته، د کم چې د پلار سوری په سر باندې نشته، د دې خلکو سره ودرېږئ او د دوی سره ودرېدل زموږ او ستاسو فرض دی. انشاءالله چې کله هم موږ د داسې خلکو اواز جوړ شو نو زموږ او ستاسو دا نیمګړی ژوند به هم الله تعالی روان کړي، زموږ په ژوند کې به هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ راشي، ځکه زموږ خوشحالۍ د دې خلکو سره تړلې شوې دی. د انسانیت په خدمت کې، د یتیم بچي سره په ودرېدلو کې ډېر زیات سکون دی. الله تعالی دې دا سکون زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. او ملګرو دا وخت خپل پروګرام پای ته رسوم. د کیمرمین عمر ایت سره الیاس سهارا لور کې اجازت په ډېر لوی او بخون کې رب ذوالجلال هم سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.